درمانا تا حکیمم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانا تا حکیمم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم شریف کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه صحیح حدیث روایت ته چې هیڅ قسم شک او شوبه پکې نشته، بالکل صحیح حدیث ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث ز تاسو ته لفظاً بیانوم، د هغه ترجمه درته کوم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قربان شم تر قیامت پورې چې څومره فتنې را روانې دي، په نوم سره، په اسم سره، په نوم سره موږ خبردار کړی، د هغه علامات هم ذکر کړي، نمونه ذکر کړي دي، د هغه فتنونه د بچ کولو، د هغه فرقونه د بچ کولو طریقې خودلې. قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه فرمای: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتوکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په آخر زمانہ کې، آخر زمانه مراد د تابعینو، صحابه کرامو، تابعینو، تابعینو، د امامانو چې کومه زمانہ ده، دا زمانات مراد نه ده، بلکې د نن سبا زمانات مراد ده. د زمانه کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اهل الحدیث پیدا شي. قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه چې یقینا چې د اهل الحدیث په نن سبا زمانہ کې پیدا شوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا خلق بزان اهل الحدیث طرف ته منسوب کوي چې تاسو ته وایي چې مونږ حدیث بیانو، راشه مونږ حدیث بیانو. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې دجالون کذابون، دا خلق به دجالون، دجل به کوي په حدیثو کې، کذابون دروغ به وي په حدیثو کې. یاتونکم من الاحادیث، نو تاسو ته به حدیث راوړي، داسې حدیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم چې هغه به نه تاسو اورېدلی، نه بس تاسو نه مخکې تابعینو، تابعینو، صحابه کرام اورېدلی وي. گویا تاسو نه ګورئ چې اهل الحدیث تاسو ته نن وایي چې دا حدیث امام صاحب ته نه ورسېدلی، دا حدیث صحابي ته نه ورسېدلی، دا حدیث ما ته راورسېدو. په آخره زمانہ کې دوی دغه دعوا کوي چې کم حدیث زه بیانوم، دا حدیث نه تاسو اورېدلی، نه تاسو امامانو فقهاو اورېدلی دی، مونږ یې درته بیانو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د دوی دجل دی، دا د دوی کذب دی. فرمایي فإیاکم وإیاهم، وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ای زما امتیانو، جهنم نه چې ځان بچ کړئ، فإیاکم وإیاهم، د دې اهل الحدیثو نه ځان بچ کړئ، ما ورته نږدې کېږئ او ما ځان ته پرېږدئ. لا یضلونکم، نوي چې تاسو بلاري کی، ولا یفتنونکم، یا تاسو په فتنه کې واچوي. لکه نن سبا کم خلک چې د اهل الحدیثو ته نږدې کېږي، زموږ احناف وروڼه، نو دوی په ذهنونو کې وسواس پیدا شوي وي. ډېر زموږ احناف وروڼه دي چې د اهل الحدیثو کمې شعبې دي، مغلطي دي، هغه په ذهن کې واچوي. نو موږ ته وایي چې د دې شعبې سما جواب دی، د دې څه جواب دی. قربان شم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مونږ ته 1400 سال مخکې و فرمیل چې د اهل الحدیث فتنې ته ما نږدې کېږئ او ما ځان ته پرېږدئ، کني نوي تاسو به د فتنې کې مبتلا شئ او تاسو به بلاري کی. وګوره په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه ذکر هم وکړو، د اهل الحدیث په نوم سره ذکر وکړو، د دوی کرتوت یو خدل چې دوی به حدیث راوړي، او دا ویل چې دوی به دعوا کوي چې تاسو امامانو تابعینو ته دا حدیث نه ورسېدلی او مونږ ته نن را ورسېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی علامات، د دوی وضاحت صراحت سره ذکر وکړو. دا هغه فرقه ده چې اهل الحدیث په نوم باندې ده. که تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان یې، ځان د جهنم نه بچ کوئ، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې فرمان باندې عمل وکړئ، د اهل الحدیث سره نږدې کېږئ، ما ځان ته پرېږدئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درمانا تا حکیمم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانا تا حکیمم. وکه که د خدای و په نړۍ کې سپین قرآن تا حکیمم د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانا تا حکیمم. د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانا تا حکیمم. د هر انسان د ژوند رڼا د زړه درمانا تا حکیمم. ته چې ذوالجلال په ګران رسول باندې نازل کړلې، واړه کتابونه شول منسوخ ته یې قابل کړلې، واړه کتابونه شول منسوخ ته یې قابل کړلې. څومره لوی طاقت، څومره لوی طاقت
درکړی په هر آنا تا حکیموم